الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه موهب ورکزی او تاسو ګورئ ورکزی نیوز. نن موږ راغلی یو د ورکزی چې کوم څاپري پیروز خیل کلی دی او دلته کې موږ د ورکزی ټیم راغلی دی او دلته کې به موږ د تاسو کتی شي موږ سره د روډ اوس جوړ شوی دی نوی روډ باړه ټو ورکزی او خیبر چې کوم علاقه دی هغه سره د کوم د روډ دی دا ټچ شوی دی او د دې چې کومې روډ مسالې وي هغه خو زیاتې اوس خل شوي دي د روډ والا خو دین علاوه چې د کوم کلي والا خلک دي هغو ته ډېرې زیاتې مسالې دي. هغو چې وګورئ د اوبو زیاته مسله ده ورسره د سرکاري سکولونو سکیمونه هغه نشته ورسره د روډ مسلې دي. نو راځئ چې هغو خلکو نه موږ تپوسونه وکړو او د هغو مسلې راوچتې. کې نن موږ راغلي د پیروز خیل پسکې کلي ته. دلته کې کوم موږ سره خلک دي هغو نه به موږ تپوسونه وکړو دلته تاسو ته څه تکلیف دی. د نوې علاقه به د شوي دی دې نمبر پسکې او موږ ته اهم ضرورت پهله خو سکول هم دی خو ورسره روډ ډېر ضرورت دی او ورسره د اوبو ډېر ضرورت دی. ولې چې کومې علاقې کې روډ نه وي هغه علاقه پسمانده شمېرېږي. کله مو علاقې ته انشاءالله روډ راشي حکومت یې موږ ته منظوري راکړي نو دا علاقه به ډېره اباده شي ډېره ښایسته علاقه دی. د نوې علاقه دی موږ ډېر په خوښ راغلي غربت ته وجې راغلي خو موږ د خپل وطن دی موږ د خپل وطن آباد او موږ وطن دی اصلي تیراغ هم وطن دی دا بونډا علاقه دی د بډۍ خبر ایجنسي سره ټیسټ پرته دی نو موږ د خپله علاقه آبادول غواړو ځکه چې جنات یې پکې نو تاسو ته موږ دا فیل دی ته موږ ته د روډ منظوري راکړو پکې د اوبو ډېره کمزوري اوبو ته راکړو او غربت ډېر دی ځکه موږ متاثرینو والي یو ټول عوام یې والی دی خو موږ ډېر خراب شوي نو موږ تاسو ته دا عرض دی چې موږ ته د روډ او د ورسره د اوبو لکه موږ ته منظوري راکړو نو ډېره مهرباني. یو بل مشر موجود دی نه به موږ تپوس کوو د سکول او د کوم د دې علاقې تکلیف دی د دې په باره کې موږ نه تپوس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. بس خبره دا دی چې اوس موږ د علاقه خو لږه نوې آباده کړې دی او موږ ته د سکول ډېر اهم ضرورت دی چې موږ ته سرکاري طور باندې د سکول منظوري وشي ماشومانو دپاره یعنې نارینهو دپاره او زنانهو دپاره ځکه چې دې ځای کې سکول یو کولاو شوی دی پرایویټ دی خو هغه هم ډېر لرې دی و یعنې دومره وس هم د دې خلکو نشته دی چې دا فیسونه وغیره د ماهانه فیس دغه یعنې برداشت کړي. نو موږ دا حکومت ته اپیل کوو چې موږ ته د سکول بندوبست وکړی شي نو دا به ډېره مهرباني وي. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ ته اولینی مسله خو زیاته چې کوم موږ ته ضرورت دی دې ځای کې د اوبو ضرورت دی ولې چې موږ ته پلسټکي پایپونه راغلي تقریبا 15 کیلومتر 10 کیلومتر نه لرې نه پلسټکي پایپونه همداسې په روډ باندې اچولي هغه هم ټول سروي نو په موقع باندې موږ ته اوبه نه رارسي. یو خو پیله مسله موږ ته د اوبو ډېره زیاته مسله دی او دویم د موږ روډ چې کوم په خپله دا کسانو تېر کړی دی موږ په خپلو پیسو باندې تېر کړی دی دې ځای کې مکمل کام پروت دی هغه په باوجود هم هغه روډ چې وګورئ په هغه باندې ډاک ټکټر هم نشي راختی نو تش ګاډي ورباندې دومره تکلیف سره راخیږي که معمولي باران وشي بیا موږ ته دومره تکلیف وي نو یو خو د روډ موږ ته ډېر زیات تکلیف دی چې روډ موږ ته دا برابر شي. د اوبو والا مسله شوه دې ځای کې اوس دا د ګرمي موسم روان دی دومره بوټی نشته دی اوس دا واړه ځنګلات والا بوټي دي دې لاندې نه سیوری سړی کېناستی شي نو موږ ته ځنګلاتو ضرورت دی ځای کې ځنګلات ولګېږي او دا څومره ځمکې دي دا تاسو به کتلي وي نو دومره زیاته ځمکه دې ځای کې د اوبو د وجې نه دا شاړه پرته دی نو او دې ځای کې څومره کورونه تقریبا پاتې کېږي؟ دې ځای کې تقریبا 120 کورونو پورې دې ځای کې پراته دي دا مکمل قوم پروت دی دې ځای کې. تاسو ته پته ده نور مشرانو سره خبرې وشوې موږ سره د دې کلي یو بل مشر هم موجود دی د دې نه مو تپوس وکړو. حاجي صاحب اول خو دا راته ویل چې دا کوم فصل تاسو په خپل محنت کړی دی که چې حکومت مرسته شوې وي؟ یاره دا خو موږ په خپل محنت باندې کړی دی او څه خاص مرسته خو موږ سره نه شوې تېر کال یو څو بوټي موږ ته راکړي وو ځوانه ول هم لګولي دي هم لګېدلي دي خمسدار لګېدلي دي که نه او خو دلته کې صرف موږ سره د دغه کمزوري دی لګن دی د اوبو څه اوبه وي نو بیا هر یو شی کېږي دا لږ څه شی مو کرلي دا لږ د اوبه رسي موږ ته ماغ سره پناه کوو که چېرې ډېرې اوبه وي نو انشاءالله څه ښه پیداوار د ځمکه ورکوي. بله وکتلو د مشرانو خبرې مو اورېدې او د دغو چې کومې مسلې دي اول خو د دغو کومه مسله د اوبو مسله دی تاسو وګورو دغه مسلې دي د اوبو پیپ وګوره دا لیک شوی دی دې ځای کومې اوبه دي دا ډېر په مشکل راځي او بیا هم دا وګورئ ضایع کېږي. که تاسو کیمرامین مونږ تاسو ته وښیي نو دا تاسو کتلی شي د دې انتخابي ډېر زیات تکلیف دی. دې نه علاوه چې کومې مسلې دي هغه د روډ دی او د بجلی خو موږ نن راغلي یو د خیبر او د اورکزۍ په منځ کې چې کوم پل شروع دی مخکې دې نه مخکې دغه توی و په دې به ګاډي تلو ډېر زیات تکلیف و هغه ګاډي به د اوبو په وجې نه شو تللی نن ماشاءالله حکومت یو غټ قدم اخیستی دی د تاسو کتلی شئ ما شاته د پل شروع دی په دې باندې کار هم ختیځي سره روان دی نو
د اورکزی او د خیبر چې کوم د بزنس سیستم دی هغه به ډېر تیزی سره روان شي انشاءالله. مخکې به خلک تلو کوهاټ ته، کوهاټ نه به بیا پېښور ته تلو، نو ډېر زیاتې مسلې وي. نن الحمدلله روډ هم ښایسته شروع شوی دی او سره د پول کوم کار دی دا هم ډېر ښایسته دی. او تاسو وکتلو دلته که تاسو وګورئ دا اوس لار ده د ګاډو والا، د کیمرامین تاسو ته به وښایي دا ګاډ والا لار ده، په دې اوس ګاډي ځي راځي. نو هغه دستي سات چې کومه د احمد ورپت لار دی هغه اوس روانه شوې ده. نو دې نه انشاءالله لږو ریزو کې به دغه پول له سټارټینګ وشي، په دې کار روان دی او انشاءالله چې سره